أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. د سورت بقرہ آیت نمبر 284. د دې ځاینا د دې آخري څلورم حصے دا څلورم باب دی تر آخر سورت پورې. دی کې مسله د توحید ذکر کړي چې اختیار صرف یو الله رب العزت سره دی. لله ما فی السماوات وما فی الارض. په دې صورت کې څلور کراته مسله توحید ذکر شولا. چونکه صورت په ختمی دو ده، شروع په صورت کې د صورت تفصیل مونږ دا څه کړو چې دا صورت په څلورو حصو باندې تقسیم دی او هر یو حصے کې څلور بابونه دي او هر یو حصے کې الله رب العزت یو ځل مسله توحید ذکر کړی دی. اول ځلی په اول حصے کې آیت نمبر 21 کې الله رب العزت فرمایلی وو یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگیوں کو عبادتوں کو د رب خپل تخپل رب عبادتوں کو. او وستو اختتام په صورت کې شکل دا صورت ختم کیږي نو دیجئے کہ اللہ رب العزت سے فرمائی دیجئے کہ بھی اللہ رب العزت فرمائی للہ ما فی السماوات والارض. پہلا ځل دوا مسله د توحید ذکر شوی و صد صرف یو الله بندگیو کو. اوس کا چیرې هغه دعوا مونږ دی آیاتونو سره ولګو چې دا صورت ټول سره راوتړلی شي نو به څرنګه وي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کو خپل رب د پاره ولی للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اختیار خاص اللہ لرا دے څه پاسمانونو کې دي او کا پزمکو کې دي پټولو باندې اختیار صرف الله رب العزت دی. هغه کې فرمایلیو ربکم الذی خلقکم رب د تاسو هغه ذات چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم واغه خلق چې تاسو نه وړاندې و غیم پیدا کړی دي او اختیار صرف یو الله رب العزت سره دی. بیا اور پسې په 163 نمبر آیات کې 163 نمبر آیات کې الله رب العزت دویم کرات مسله د توحید ذکر کړی و. عنوان سو و الہکم الہ واحد. الہ د تاسو الہ یو دے. د الہ لفظ تشریح مخکې مونږ کړو چې الہ هغه ذات تایل شي هغه چا تایل شي چې ته هغه ته خپل حاجتونه خپل مشکلتونه او خوري زری ورته کې او بندگی او عبادت دغه ته کې دعاګانې ونه غواړي
تکلیفونو کې اوازونه ورته کوي چې یا الله د ما مدد وکړي. کچره دا بل چا پورې وتړلی شي، غیر پوری شي، غیر الله پوری شي، نو بیاونه شرک جوړیږي. نو هغه دې کې اول دعوی نه بعد کله دویمه دعوا ذکر شوه، و الهکم اله واحد، اله د تاسو اله صرف یو دی، لا اله نشته دی اله، نشته دی مشکل کشا، نشته دی حاجت روا، الا هو سوا د یو الله رب العزت نه، الرحمن الرحیم بے حد مهربان او رحم کون کې دی. الله د تاسو یو دی. اوس دی د اخیری دعوی سره کچره وتاړي، ها، و الهکم اله واحد، اله د تاسو اله یو دی، یو خدای د تاسو اله دی. ولی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله د پر دی اختیارمان، الله د پر اختیار دی چې پاسمانونو کې دی او کا پزما کې دی، اټول څه دی دا خاص الله د پر دی. نو بندگی خاص کو تاسو الله د پر. بیا ور پسې دریم کراتا، دریم ځلی بیا کله دعوا شروع شوله د مسله د توحید دریم کراتا سکو وہ آغا 255 نمبر آیات کی ذکر شی ہوا. 255 آیات 255 آیات دریم سپارہ سے کله شروع شی ہوا په آیت کرسی کی وو، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله هغه ذات چې نشته دی، لا اله نشته دی اله، الله څوک دی بل اله نشته دی الا هو سوا د یو الله رب العزت نه، الحي القيوم. بیا د الله صفاتونه ذکر شیو، الله صفاتونه ذکر شیو څنګه ژوند دی، قیوم القیوم، قیوم دے انتظام کون کے ټولو مخلوقاتو. ولی دی آیات دی بل اخری آیات سره وتاړه، للہ ما فی السماوات، صرف اختیار الله رب العزت لره دی، پاغو شینو څه پاسونو کې دی او کا پزمکو کې دی، ټول اختیار صرف الله رب العزت سره دی. نو عبادتم الله د پاره کو، الہم الله غنو، الله وګڼو. ولی څنګه د داسې صفاتونو مالک ته څنګه ته خوب ناراضي، هغه ته خوب ناراضي، ټول څوره مخلوق ته هغه ته محتاج دي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله په اختیار کې دي هغه څه پاسمانونو کې دي او هغه څه په پزمکه کې دي، اختیار صرف یو الله رب العزت سره دی. دا خو مسله د توحید ذکر شوله. څلورم کراته مخکې درې ځلې ذکر شوي وه، دا یې څلورم ځلې و. اوس مخکې څه کوم درس کې د مو یا څو مسالې ذکر شوي وې. یوه مسله وه حرمت د سود، چې سود حرام دی. بیا ورپسې احکام د ذکر کړو د معاملاتو، قرضې او د لین دین، دا ټول احکام الله رب العزت ورکوي. ولې چې اختیار الله سره دی، اختیار الله رب العزت سره دی، هغه خواخه دی. تجارت کاروبار، صحیح کاروبار هغه الله رب العزت حلال ګرځولی دی، او سود هغه کارونه چې کوم ناجایز دي هغه الله رب العزت حرام ګرځولی دي. نو اختیار صرف الله رب العزت سره دی. لله خاص الله لرا، ما فی السماوات اختیارمند الله رب العزت دی، پاغه شی باندې اختیارمند دی څنګه پاسمانونو کې دي او کاغه پزمکو کې دي، ټول اختیار الله رب العزت سره دی. و ان تبدو کچری خکارا کو تاسو، ما هغه عملونه، ما هغه وسوسه خبره، فی انفسکم څه پرونو د تاسو کې دي، زړه کې زهر کې سم وسوسه خبره دراشي، او تخفوه یا تاسو پټ کو، زړه کې د څه وسوسه راغللې، غلط خیالات سوچونه راغللو، کتی په ښکارا باندې وکي او کا پټي وکي، نو الله رب العزت په هغه باندې پوي دی. یحاسبکم به الله، حسابو کی تاسو سره الله رب العزت دی، حساب در سره کوي الله رب العزت. دا آیت څه کله نازل شو، نو صحابه کرامو باندې ډېر یو بوج غورځېدو، چونکې موږ ته خو دې دوره صحیح معلومات یا صحیح بوج یا دغه احساس موږ ته دی وجه نه کېږي
زمونږ د عربي یا د قرآن کریم هغه اصلي اسلوب باندې نه پوهېږو. یاره بس زړه کې د سوچ راغلو که ښکارا جو الله پوهېږي په دې باندې. نو کله صحابه کرامو څه د آیت واورېده که چېرې ته په ښکارا باندې کې او که په پټې باندې کې زړه کې د څه وسوسې راغلي الله به سره حساب کوي. نو صحابه کرام را جمع شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو فرمایلو چې الله رب العزت مونږ ته نور احکام حکمونه راکړي وو هغه ټول مونږ منلي وو. بعضې شیان خو داسې چې یو انسان په ښکاره باندې وکړي که هغه بد عمل وي که ښه وي هغه ته ښکاري، خو د زړه کې څه کوم وسوسه یا خبره را پیدا وشي که چېرې الله رب العزت په هغه باندې مونږ سره حساب شروع کړي نو دا ډېر لوی بوج پرېوتو په هغوی باندې. دا حدیث په ډېرو کتابونو کې ذکر شوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وویلو چې آیا تاسو اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، آیا تاسو دا غواړو چې تاسو هغه خبره وکړو لکه مخکې چې کوم د اهل کتابین عیسایانو نصرات چې کوم یهودیان تیر شوي دي هغو په شان سمعنا وعصینا، هغو څه ویلي سمعنا واورېدل وعصینا نفرماني کوو نه منو دا خبره. آیا تاسو دا خبره کول غواړو؟ بلکې تاسو دا ووایو بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. تاسو داسې ووایو چې ای د موربا موږ ته خبرې مو واورېدلې د تا احکام مو واورېدلو واطعنا ومو منلو ته موږ ته مفیو کې. نو صحابه کرامو دا ټولو دا ورسره سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير دا ورسره وردي ورسره شروع کو. نو الله رب العزت مخکې بیا آیات نازل کو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خبر ابن شاه زمقي خبره کوم. نو مقصد مداو چې صحابه کرامو باندې دا بوج وګرځیده، دا بوج ور باندې وګرځیده چې کچېرې مونږ په وړو کې څه خبره هم راشي، مثلا یو انسان وړو کې غلط سوچونه غلط وسوسې راغله زبردست یو کوم دا به وکم کچېرې په هغه باندې محاسبه شروع شي نو انسان هلاک دی. دی وجه نه صحابه کرامو باندې ډېر لوی بوج پرېوت. بیا ورپسې د بل آیات کې الله رب العزت دا آیت نازل کو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نو هغه کوم شکوک و شبهات د صحابه کرام په وړونو کې یا کوم هغه سخت حکم محاسبه الله رب العزت هغه دی امت نه اوچاته کړله. مخکې یو حدیث دوباره ذکر کوم په دې بل آیت لاندې وان تبدو کا ښکاره کوو تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې په زړونو د تاسو کې دي، یعنې ته په ډکه د څه خبره راغله د ښکاره کړله او تخفوه یا یې پټه وساتې یحاسبکم به حساب وکړي الله، حساب وکړي تاسو سره په دې باندې الله رب العزت فیغفر لمن یشاء بخنه کوي چې چاته خوښه شي ويعذب من یشاء سزا ورکوي عذاب ورکوي چې چاته خوښه شي والله على كل شيء قدير. الله پارشي باندې قادر دی قدرت لري. الله رب العزت واحد یو ذات دی چې داغه مرضی ده چاته خوښه شي وی بخي چاته خوښه شي سزا ورکوي ولې څنګه په هر شي باندې قدرت لري. دا صفت الله رب العزت ته بل چا کې نشي کېدلی. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول الرسول رضی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مراد دی چې ایمان راوړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بما پاغه شی باندې انزل الیه چې نازل کړی شوی دی راغلی دی په دې باندې څور باندې نازل شوی قرآن کریم. نو دی آیات نه یو خدا معلومه شوه چې رسول هم مکلف و هغه به د الله رب العزت عبادت کولو د قرآن تلاوت پې کو خدای ته به سوال و زری کوله هغه معصوم و الله رب العزت ګناهونو نه بچ ساتلی خو مکلف و هغه به د الله عبادت کولو ایمان و آمن الرسول ایمان راوړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بما انزل پا کتاب څخه نازل شوی دی په ده باندې من ربه الی جانب د رب د ده نه والمؤمنون او ټولو مؤمنانو ایمان دی
ها دیږي کې دا والمؤمنون مراد څوک دي صحابه کرام څوره صحابه کرام مسلمانان وو غټم اټول ته مراد ده ها ایمان راوړی دی الله او ټول صحابه کرامو کوم نازل شوی دی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ټول غمني کل آمن بالله دا اوس کې تفصیل د ایمان ذکر کړي کل تفصیل ذکر کړي کل اټولو آمن ایمان راوړی بالله په الله باندې و ملائکته په فرشتو د باندې و کتبه په کتابونو د باندې و رسوله پر رسولانو د باندې تفصیل د ایمان څخه ذکر کړي ایمان په الله باندې چې الله رب العزت الہ دی بندگی باغته کو الہ د مونږ دی خالق د مونږ دی رازق د مو الله رب العزت ته د مو عبادتونه ټول الله د پر دي ځکه مونږ په مانځ کې سي التحیات لله والصلوات والطیبات درې عبادتونه قولی عبادت مالی عبادت بدنی عبادت خاص الله د پر دي نو الله رب العزت باندې ایمان اورل سو صحابت خالق مالک الہ به غنه دا الله رب العزت منل دي و ملائکته فرشته د باندې فرشته موږ ته په نظر باندې نه راسي موږ نه ګورو الله رب العزت یو مخلوق ته غته فرشتي ملائکه ورته په قران اصطلاح یا په عربي کې مخبر زبان کې ورته فرشتي او ملائکه ورته فرشته ورته الله رب العزت انبیاء را لګلیو پاغو باندې کتابونه را لګلیو په واسطه د فرشتي د جبرائیل باندې نو هغه هم منل غواړي دا عقیده ده ستب دا معنی چې یو مخلوق ته غا فرشتي دي وکتبه کتابونه والله رب العزت کوم د فرشتي په ذریعہ باندې انبیاء ته کوم کتابونه نازل کړیو تورات انجیل زبور قران کریم نور کوم صحیفه په انبیاء باندې راغلي وي او ټول ته به جمع راوړه کتبه کتابونه او ټول کتابونه مو منو چې کوم کتابونه نازل شیو په پیغمبرانو باندې هغه په غو خلکو باندې په خپل وخت باندې فرض او ضرور وو منلی ور باندې سو هغه ضروری وو لکه مونږ د ایمان دي چې تورات په موسی علیه السلام باندې راغلو تورات صحیح کتابو الله رب العزت را لګلو دا فرض په بنی اسرائیل باندې په يهوديانو باندې څنګه د کتاب منلوي خپل پیغمبري منلوي په دې صورت کې تاسو ټول دغه حالات اوریدلو څنګه خلکو نو د امت محمد صلی الله علیه وسلم کوم دي دا کتابونه ټول مانی کوم کتابونه راغلي دي انجیل راغلی او په عیسی علیه السلام باندې کتاب صحیح وو پیغمبر علیه السلام د مخ کې عیسی علیه السلام باندې راغنزل شو نو هغه کتاب مو منو چې هغه باندې راغنزل شو هغه صحیح کتابو بیا ورپسې ورسوله مو ټول پیغمبران مرو حضرت آدم علیه السلام نو ونسه تر پیغمبر علیه السلام د اخیری پیغمبر دی خاتم النبیین دی اخیری رسول دی بل نبی نشته راتلونکي تو سور انبیاء تیر شوی دي مونږ ټول منو ټول انبیاء او ټول رسولان وو چا په منځ کې مونږ غانه کو زبازي منو بازي نه منو ځکه یې لا نفرقو فرق نکو مونږه بین احد من رسله په ما بین د رسولانو دکې دا جدای مونږ راولو چې دا پیغمبر مونږ منو دا د مونږ د کلی دی او دا د مونږ د قوم نه دی لکه بنی اسرائیل او يهوديانو ویلو چې نه مونږ په چا منځ کې جدای نه راولو څوره انبیا دي مونږ ټول منو چې هغه ټول حق او کوم وحي ورته راغلی او کتابونه نازل شي په غوي باندې هغه حق امن الرسول ایمان راوړی دی پیغمبر بما انزل الیه پاغا کتابونه چې نازل کړي شي دتا قران کریم مر ربه لجنب رب ددنا والمؤمنون ټول مؤمنانو ایمان دی په دې خبره باندې کل آمن بالله ټول منل ایمان راوړل دی په الله باندې وملائکته فرشتو د باندې وکتبه په کتابونو د باندې ورسوله پر رسولانو د الله باندې لا نفرقو جدای نکو تفریق نکو بین احد په مابین یو کې من رسوله د رسولانو د الله نه د الله پر رسولانو کې مونږ جدای نکو ز بازي منو بازي نه مونږ ټول منو وقالو او ییدو سمعنا او ریدل دی مون واطعنا منل دی فرمان برداری کو مو منل دی غفرانک بخنه وکي یا الله مونږ ته بخنه غواړو مونږ ته بخنه وکي ربنا اے د مو رب و الیک المصیر پتا طرف ته د مونږ د واپسی مونږ بتا ته واپس کیګو حساب کتاب تر سره کې یا الله ته مونږ ته معفو کې تا ټول احکام مونږ اوریدو مو منو سورۃ بقره کې کوم احکام ذکر شولو سور احکام ذکر شول په زرونو احکام ورکه ذکر شو دا ټول مونږ واوریدلو
او ټول مونږه منو یا الله ته مونږ ته معفي وکې یا الله مونږ ته طرف ته وګرځېږو مونږ ګناهګار یو ته مونږ ته معفي وکې لا یکلف الله نفسا مخکې لکه ما خبره وکړله چې کله دا آیات نازل شوی و چې وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به پر ډکه د خبره ښکارا وک یا سوچ د راغې الله به حساب در سره کوي دا شی په صحابه کرامو باندې ډیر بوج او ګران وګرځیدو نو بیا الله رب العزت هغه سخت حکم منسوخ کو اوس هغه یو انسان څخه په ډکه داسې اعمال راشي داسې سوچ راشي غیر راشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت په بخاری او مسلم کې حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت نه دا روایت کوي قال الله عز وجل اذا هم عبدي کلا سيو زما بندا یو څو اراده وکي څه سوچ وکي یو اراده وکي څه اراده وکي بسیئه بد اراده وکي فلا تكتبوها عليه ملکو تاسو په دبانې بد اراده وکړه بد سوچ وکړو بد اراده وکړه لکه کله کله سړی غصه تر راشي چا سره جګړه شي یاره دا سړی څه زړه کې نه اوس ځان سره لګیا دی چې دا خو مړ کول غواړي د دې خو دا سترګې راوبستل غواړي د دې خو دا سونګا پرې کول غواړي نه اوس غلط سوچونه یا نور داسې غلط سوچونه کوي اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها عليها چې کله زما بنده بد سوچ وکي ملکو په د باندې لیکن ما کوو فإن عملها کچردی عملو که په د باندې فکتبوها سیئه نو بیا یو ګناه ور باندې ولیکو واذا هم بحسنه کچری زما بنده د خص سوچو کو سوچ زړه کې نه سوچ خو زړه کې سړی سوچ کې یار اس کا ما سره پیسې و نو ما به داسې جماعتونه جوړ کړی و ما به داسې چل کړی و ما به د غریبانو خلکو پر لیارې جوړ کړی و ما به کویانو وبستلی و ما به چشمې روانې کړی و ما به دا کارونه کړی و وایدا هم بحسنه کچری اراده وکي زما بنده په خیر اراده وکي فلم يعملها تو عمل خو ور باندې غونه کو خو سوچ یې خکړو فکتبوها حسنتن په دې خاص سوچ باندې یو ثواب یو اجر ورته ولیکي فإن عملها کچری بیا دی ور باندې عمل وک فکتبوها عشرا بیا لس درجه الله ور کوي مقصد دا شو چې کچری یو انسان پرړه کې یو بد سوچ وکي الله رب العزت هغه نه لیکي تاسو پسې حساب نه کیږي او کچری ورړه کې دنه خاص سوچ وک دا خاص سوچ باندې ته یو اجر ملويږي کچری بیا په هغه سوچ باندې تا عمل موکو لکه مثلا یو انسان پر لکه چې راک افسوس ما سره پیسې وې نو ما به دې کلی کې خو خسته خپل جمعه جوړ کړو دي خلکو لپاره اوس دا تو سوچ وکړو نو الله رب العزت پتا تا د دې یو اجر درکې اوس کچری تا بالفعل پریکټیکلی جمعه ته جوړ ک نو بیا به الله رب العزت تا په دې باندې به لس نیکیانې درکې لس نیکیانې به درکې دا حدیث ته په بخاری کې ذکر شوی دی ابو هريره نه روایت ده لا يكلف الله نفسا نه اچوي تکلیف کې الله رب العزت یو نفس الا وسعها مگر سوره څه طاقت وي تکلیف نه اچوي الله رب العزت په یو نفس باندې په یو انسان باندې مسلمان باندې په یو انسان باندې مگر څه سوره دغه طاقت وي دوی چتاولو سوره د طاقت وي او چتاولو لها دی نفس د پرا ما کسبت سی کړي دي اجر بم دې سړی ته ملويږي وعليها او په دې به وبالوي مکتسبت سی کړي وي څه اعمال د خکړې وي اجر بم تا ته ملويږي او کچری بد کار د کړي وي نو وبال به هم پم تا بني وي وبال به په دې سړی بني وي لا يكلف الله نفسا تکلیف کې نه شوي الله رب العزت یو نفس الا وسعها مگر سوره سے طاقت وی څومره طاقت وی طاقت مطابق باندې اته مکلفه لها ما کسبت دې ته ملويږي څه کړي وي دو وعليها پم دې بو وبالوي مکتسبت سی کړي وي کوم ګناه کړي وي او وبال بم پم دې بنوي ربنا ادمو رب ربنا ادمو رب لا تؤاخذنا مانی سمون لرا
مؤاخذه ونه کې ته په مونږ باندې مو اوننسي ان نسینا کچری هیر شوی زمونږ نه او اخطانا صورت چونکی ختم کیدون کې دی صورت ختمیږي اوس الله رب العزت تعلیم ورکړي چې د ستاسو یو څه اید موربا لا تؤاخذنا مانی سمولرا ان نسینا کچری سویر شی زمونه او اخطانا یا مون په خطا مونږ نشوي وي ویر په یا مونږ نه داسې انسان کله کله یو ګناه داسې یو کی څه هغه ته پته نه لګي ګناه ورنه وشي نسیان وشي خو به ګناه کله داسې وشي چې انسان ته پته لګي چې دا کار خو غلط دی خو بس وشي ونه نو کاغه په نسیان کې په ویری باندې وشي یا په کاستن باندې وشي یا ربنا ایدمو رب لا تؤاخذنا ما وننسی مولرا مانی سمولرا ان نسینا کچری ویر شي دمونه او اخطانا یا خطاو کومنا مونږه څه خطای شي ربنا ایدمو رب ولا تحمل علينا ما برکوا په مونږ باندې اسرن بوج کما حملته لکه څنګه تا حمل کړو اچولې وتا علی الذین په خلق باندې من قبلنا سمخید مونږ نو مخید مونږ نه څوم کومونه په او باندې تا کوم بوجونه چولیو کوم بوجونه دا چولیو هغه اوچت کړی نو او بیا د سزا د غضب مستحق ګرځیدلی او یا الله هغه بوجونه ته په مونږ باندې وانه چي ربنا اید موربا ولا تحملنا ما برکوا په مونږ باندې ما هغه شی لا طاقت لنا سنوي طاقت مونږ د اوچاته ول دي به په دې باندې مونږ طاقت بیا نوي څه مونږ اوچات کو ربنا اید مورب ولا تحملنا ما برکوا مونږ باندې ما هغه شی لا طاقت لنا به سنوي طاقت مو اوچتاونه د موی نشو اوچتاوله واعف عنا عفو کی مونږ ته مفیو کی واغفر لنا بخنو کی مونږ ته د مربا ورحمنا رحم کی ته مونږ باندې انت مولانا تد مونږ مولای تد مو الله تد مو الہی فانصرنا مدد کی د مونږه علی القوم الکافرین په قوم د کافر باندې سورت ختم شو سورت مخکې ما خبره کړی و سورت څلور حصے وو او هر یو حصہ په څلورو بابونو باندې مشتمل و الله رب العزت سورت بقره کې څه کوم احکام ذکر کړلو په اخر کې هدایت طریقام و خیاله چې د دعاګانې کو چې یا الله کومونه په دې کې څه غلطي وشو یا مونږ نسیان نه یا نه ویر شي یا مونږ غلطي وشي ان بوت کې غلطي شي هغه مونږ ته معفو کې سورت کې څلور حصے وي او هر یو حصہ کې څلور بابونه او څلور کاراته ورکه غا ذکر شو دا څلور مساله د توحید ورکه ذکر شولې اوس دا صورت سکوم دی دا هغه صورت ته صدا ډیر امتیازات او ډیر ممتاز دی په یسو خبرو باندې اول صورت دا دی چې دا صورت په مدینه کې نازل شوی دی او په ټول قران کریم کې اوږد صورت دی په ډیرو احکامو باندې شامل دی اورت کوي په يهوديانو باندې د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې سکوم منافقانو دغه او صاف ذکر کړی او بیا د استخلاف د آدم علیه السلام ذکر کو تعلیم د اسماء ورته ذکر کړلو بیا د مسجد فرشتو یو ګرځول دا ټول د قران کریم کومي امتیازات یاد تاسو ذکر کوم بیا ذکر د خاص او مراد د نواهیو د بنی اسرائیل څنګه د خلافت د بقا د پراو هغه ذکر کړلو چې الله رب العزت بنی اسرائیل څکومو هغه کې خلافت او انبیا براتلو پاغو کې او څکل هغه مخالفت کو د خلاف کې دومره مخ کې وتلو الله رب العزت هغه شی بدل ک بنو اسماعیل ته دغه ټول اسباب مخ کې ذکر شوی دي بیا نعمتونه په بنی اسرائیل باندې په وخت موسی علیہ السلام کې بابات په انبیاء باندې حکم نعمتونه الله رب العزت په هغه باندې کړیو غا ذکر شیو بنی اسرائیل کا بایه ذکر کړیو او دا ټول کبایح تقریبا 50 بد صفاتونه د بنی اسرائیل ساده صورت کې ذکر شلو بیا اور پسې امامت ابراهیم علیه السلام بیا جوړاول د بیت الله او دغه ټول تفصیل مخکې ذکر شو بیا ذکر تحویل د قبله وشلو بیا اور پسې څه امور ذکر شیو څه تهذیب د اخلاق د پرو سیاست منزلی او سیاست مدنی د پرو لکه طلاق مسله خلع مسله
او همداسې حیض مسله ټولې مسالې ذکر شولې وي، مسله د ټول تقریبا دې وکې انفاق مسله دا ټول ذکر، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، دا ټول مسالې په دې وکې ذکر شولې. ورکې طالوت او جالوت کیسه ذکر شوی وه، بیا ورپسې مثالونه ذکر شوي، اول ابتدا کې ذکر شوي، په کې ذکر شوي د انفاق فی سبیل الله د پر شروع ذکر شوي، او بیا دلیل څه کوم دی د صورت کې څلور کراته مسله د توحید په سره د دلایلو باندې ذکر شوي وه. اول کې څه کوم وو هغه باندې پنځه دلایل الله رب العزت ذکر کړي وو. بیا دویم کراته څه کاله و الهکم اله واحد لا اله الا هو په 163 ډبل کې دلایل ذکر شو. بیا ورپسې 255 نمبر آیات کې څه کاله بیا مسله توحید ذکر شو، بیا دلایل ذکر کړلو. بیا اخیری کې بیا مسله توحید ذکر کړه، لله ما فی السماوات، بیا په دې باندې دلایل ذکر کړلو. نو دا ټول مسله د ذکر شولا مسله د توحید څلور کراته. اوس په اخر کې بیا الله رب العزت لله ما فی السماوات د اخره پورې دعاګانې ذکر کړلې، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصدیق ذکر شو، د قران کریم تصدیق ذکر شو. الله رب العزت موږ ته په دې باندې عمل کوو توفیق راکړي. لله ما فی السماوات، خاص په الله د پر اختیار دی پاغوشینو سے پاسونو په ځمکه کې دي، اختیار الله لره دی، اختیار الله رب العزت لره دی. و ان تبدو کچری خرا کوو تاسو ما فی انفسکم آغا څه پزړونو تاسو کې دي، او تخفوه یا پټ اوساتو، یحاسبکم به الله، حسابو کی تاسو سره الله رب العزت پدې باندې، فیغفر لمن یشاء، اختیار الله ته دی، چاته څه خواخه شي بخنه ورته وکي، څوک نه تپوس نشي کولای. ويعذب من يشاء، سزا ورکوي غذا ورکوي چاته خواخه شي، ولې چې اختیار الله ته دی، څوک نه تپوس نشي کولای. والله على كل شيء قدير، الله په هر شي باندې قدیر دی. آمن الرسول، منل دی ایمان راوړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، بما انزل الیه، پاغه شی باندې کوم نازل شوی دی په د باندې، من ربه لجنب رب ددنا، والمؤمنون ټول مؤمنان او صحابه کرامو منل دی ایمان راوړی دی. کل آمن بالله، ټول ایمان راوړی دی په الله، او ملائکته په فرشتو د او کتبه په کتابونو د ورسوله رسولانو د باندې ایمان دی. لا نفرق بین احد من رسله، نکو فرق مون په رسولانو دیو بلکې ټول رسولان منو. وقالو او ییدو سمعنا واوردل مونږ، واطعنا فرمان بردار یو مونږه، برخلاف ته او قومونو څه مخکې ذکر شیو دغه چیلو سمعنا وعصینا، د دې امت څه شعار دی؟ سمعنا واطعنا، مون قرآن واوریدل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان واوریدل، سمعنا وامرد واطعنا نو مونږ یې منو. غفرانک، بخنه وغواړو مونږ د تا نه یا الله، ربنا اې د مونږ رب، و الیک المصیر، هم تا طرف ته دی ګرځېدل واپس کېدل زمونږه. لا یکلف الله نفسا، نور کوي تکلیف الله رب العزت یو نفس لره، الا وسعها، مگر څوره څه طاقت وي، څوره طاقت وي هغه مطابق باندې تابانه بوج دی، بوج در باندې نه اچي. لها دی نفس لپاره ما کسبت، څه چې کړی وي خو عمل کړی وي اجرم دې لپاره دی. وعليها، وبال د کچره بعد عمل کړی وي مکتسبت، څه چې کړی وي نو بیا یې سزا هم دیته دی. ربنا اې د مونږ رب، لا تؤاخذنا مانی سمونګه، ان نسینا کچره مو پویر شیو، کومونه څه پویر شوی، او اخطانا یا مونږ نه څه خطا شوی، یا په ویره باندې شوی مونږ ته سره پته نه لګیدلی ګناه نه شوی، یا مونږ ته پته لګیدلی وي خو مونږ نه ګناه شوی، یا الله ته مونږ په باندې اوننیسي. ربنا اې د مو رب، ولا تحمل علينا، ما برکوا په مونږ باندې اسرن بوج، کما حملته لکه څنګه ته بوج اچولیو، علی الذین پاو خلکو باندې من قبلنا سمخید مونږ نو. ربنا اې د مو رب، ولا تحملنا، ما برکوي په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به، سنوي طاقت ته اوچتولو د هغه شی په مونږ باندې بار نه کې مونږ یو چتولی نشو. واعف عنا، عفو وکړي مونږ ته، واغفر لنا، بخنه وکړي مونږ ته، وارحمنا، رحم وکړي په مونږ باندې، ولی انت مولانا، ته د مونږ مولا یې، ته د مونږ الہ یې.
फंसुरना मदद वके दमूंगा अलल कौमिल काफिरीन प कौम द काफिर बांधे सादा सूरत बकरे के चकुम अहकाम दी या कुम मसला द तौहीद जिक्र शवरा या दमू पे इस्लाम दुश्मनान दी आ काफिर खलक ते त दमू मदद वके पागो बने समू पागो बने फतह हासिल को व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।